بسم الله الرحمن الرحیم. منګو تاسو د قران کریم آیاتنا او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام درې احادیث په دې مسله باندې احادیث مرفوعه ویلو چې په غیر مجتهد باندې د مجتهد تقلید کول ضروری دي. پرونی سبق کې زمونږ تاسو درې احادیث د نبی علیہ السلام ویلو. نن بوایو سلورم دلیل پدی مسئلہ کې دلیل چونکه زیات دي خو موږ به د اختصار نه کار اخلو. سلورم دلیل حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمائی چې موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ناستو. قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال نبی علیہ السلام او فرمایل انی لا ادری ما بقائی فیکم، یقینا د پیغم ما ته پته نشته چې پتا سي کې بس څومره وخت باقی پاتې شم. ما بقائی فیکم ما ته پتن لګي زو څومره وخت تاسو کې باقی پاتې شم. فاقتدوا بالذین من بعدی، فاقتدوا تاسو اقتداء کی تقلید کوي بالذین فقط وہ کسانو پسې زمانہ بعد. واشار الى ابي بکر وعمر، واشار الى ابي بکر وعمر. حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمائی چې موږ نبی علیہ السلام سره ناسو، نبی علیہ السلام او فرمایل ما ته پته نه لګي زو به څومره وخت تاسو کې باقی پاتې شم. نو تاسو زمانہ بعد تابعداریو کوي د دې دوه کسانو. او اشار او نبی علیہ السلام اشاره وکړه الی ابي بکر او بکر صدیق رضی اللہ عنہ تا و عمر او عمر فاروق رضی اللہ عنہ تا. دا حدیث شریف ترمذی شریف جلد 2 صفحہ 285، ترمذی شریف جلد 2 صفحہ 285. رحمانیه والا چې کوم چاپ دي داغي صفحه دا جلد 2 صفحہ 615. رحمانیه والا چې کوم چاپ دي جلد 2 صفحہ 615. دیکھے دا حدیث مبارک نقل لی استدلال داسی دی نبی علیہ السلام په خپل باندې حکم کوي چې تاسو زمانہ بعد تابعداري وکړي تقلید وکړي. ځکه موږ تاسو ویل اقتداء اطاعت تقلید ټول یو معنا ده. د ابوبکر او د عمر رضی الله عنهما چې کوم وخت کې نبی علیہ السلام دنیا نه تشریف یوړو د مسلمانانو بادشاہ او امیر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلق داغی تقلید کولو. داغی د وفات نه بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر او بادشاہ د مسلمانانو خلق د دې تقلید کولو او دا دواړه مجتهدین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ته د مجتهدین د تقلید حکم کړی. د غیر مقلدین و بیان اصول و قرآن حدیث اطیع اللہ اطیع الرسول. اہل حدیث کی دو اصول دیدے کہ نبی علیہ السلام فرمائی کہ زما نبات تاسو تابعداری د ابوبکر صدیق او د عمر فاروق وکي، حالان کې دان اطیع اللہ دی ان اطیع الرسول دی. معلومه دا چې د وابیان دا قاعده چې اهل حدیث کی دو اصول دا د حدیث نه خلاف دي. دا سلورم دلیل شو د تقلید چې مجتهد با اجتهاد کوي او غیر مجتهدین به
تقلید کوي او نبی علیہ السلام حکم کړی دی ابو بکر مجتهد دی عمر مجتهد دی رضی الله عنهما او خلق ته نبی علیہ السلام ویل د دې تقلید کوي پنځم دلیل جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ فرمائی جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو زنانه رااله د یوې مسلې د پاره نبی علیہ السلام تو فرمیل تو واپس لاړه شبل وخراشه یو زنانه نبی علیہ السلام تراغله نبی علیہ السلام تو فرمیل تو اس لاړه شبل وخراشه هغه زنانا نبی علیہ السلام ته او فرمیل اسنه زراشم او تاسو بیا نه یی یعنی اسنه تاسو دنیا نه تلی تشریف په دنیا نه وړي بیا به د مسلې تاسو چانه کوم نبی علیہ السلام ته او زنانا راغلا اتت امراه النبي صلی الله علیه وسلم فامرها ان ترجع الیه واپس لاړه قالت لي زنانو ارأيت ان جئت ولم اجدك ما ته خبر را کی اسنه زراشم او تاسو نه کانها تقول الموت گوی چې د زنانو چې اسنه تاسو وفات شوی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل قال صلی الله علیه وسلم ان لم تجديني فاتي ابا بکر نبی علیہ السلام او فرمایل ان لم تجديني ان لم تجديني فاتي ابا بکر کچرتا سما نمو میزن یما نتاسو بیا د مسلې د حل د پاره حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه تراشی حدیث نقل کړی دی بخاری شریف جلد اول صفحه 308 مسلم شریف جلد 2 صفحه 304 دی حدیث کې دار نبی علیہ السلام دی زنانه ته په خپل باندې حکم وکړو چې تبیا راشو زنیمه نو تابعداري او تقلید او د مسلې حل د ابوبکر صدیق سے ابن غواړي و بیان صرف قران حدیث لبزی نبی علیہ السلام او ابوبکر صدیق سے ابن بمزی ابوبکر صدیق سے په اتفاق د امت سره مجتهد نبی علیہ السلام د مجتهد د تابعدار حکم کړي بلوا بیان اصول صرف قران حدیث دي دا الله د پیغمبر تابعداري بس دې کې نبی علیہ السلام خپل فرمایي چې زنیم د ابوبکر صدیق ته تابعداري وکړي دا پنځم دلیل د دې مسلې شو چې په مجتهد باندې اجتهاد او غیر مجتهد باندې تقلید ضروری دي مجتهد با اجتهاد کوي او غیر مجتهد با تقلید کوي شپږم دلیل
عمر فاروق رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کوفی تا الیگو عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کوفی تا الیگو او د دوی سره حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ هم الیگل حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یو خط الیکو کوفی والا خلقو تا عمر فاروق رضی اللہ عنہ یو خط الیکو دی کوفی والا خلقو تا خط کی الیکل انی قد بعثت الیکم یقینا ما تاسو تدلو لگئی کوفی والا خلقو عمارا امیرا عمار رضی اللہ عنہ تاسو تدلو لگئی امیر دابس تاسو حاکمی وعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا وعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا معلما ووزيرا عمار ابن یاسر سے مستاسا امیر مقرر کد کوفی او حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اغم استاسا دا پارا معلم او وزیر مقرر کو او بیا ور پسیداری چې دا د نبی علیہ السلام خاص شاگردان دی دا بدریان دی د دې خبر اومنی او تاسو به چې دا در لګل ما په خپل ځان باندې ترجیح تاسو ته درکړه استاد ضرورت نه وړاندې وګڼو ځکه می تاسو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه معلم درولېدو هغه اخره کې دی وقت دو بهما اے فاسمعوا دي جنو لیکي فاسمعوا فتعلموا منهما تاسو خبر ووري د دې سبق زکی عبد الله ابن مسعود ته چې می درولې کو دی تاسو کوم بیانې دات زکی وقت دو بهما او د دې تابعداري او تقلید کوي عمر فاروق ته کوفی والا خلق توي تاسو د عمار ابن یاسر او د حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنهما د دې تقلید کوي د دې تابعداري کوي دا مجتهدین د دې خبر اومني دا حدیث نقل کړی دی نسائی شریف جلد 255 جلدیم صفا 15 جلدیم صفا 15 مستدرک حاکم جلد دریم صفا 8
مستدرک حاکم جلد 3 صفحه 88 دا شپږم دلیل شو په دې مسله باندې چې غیر مجتهد بعد مجتهد تقلید کوي دا ضروری دی. دا اوم دلیل عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ فرمائی احادیث مرفوعه په دې باب کې زیات دي لیکن دا مختصر یو وې مدینه بعد بیا دلایل دا احادیث نه بس تو بیا بنور وایي. عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ فرمائی انه سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فرمائی چې ما د نبی علیہ السلام نے اوریدلی یقول چې فرمایلی اذا حكم الحاكم فاجتهد اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب کله چې فیصله حاکم وکي خو کوشش وکي او په دې فیصله کې حق ته ورسیږي فاصاب فله اجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله اجر کله چې حاکم اجتهاد وکي او حق ته ورسیږي هغه 2 ثواب لري او کله چې حاکم اجتهاد وکي او خطا شي دته یو اجر دی. دا حدیث مسلم شریف جلد 2 مسلم جلد 2 صفحه 6 ترمذی شریف جلد اول ترمذی شریف جلد اول صفحه 301 رحمانی والا چاپ راوی بدل دی راوی دلته ابو هريره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران واذا حكم فاخطأ فله اجر واحد. وفي الباب عن عمرو بن العاص رضي الله عنه د دین نور روایت مشتا. ترمذی شریف جلد اول صفحه 301 حدیث مبارک کی دار اغل نبی علیہ السلام فرمائی کله چې حاکم فیصلو کی کوششو کی حق ته ورسیږي د 2 ثواب. د نبی علیہ السلام او د شریعت مسله دا چې حاکم د مسلمانانو هغه مجتهد او عالم جوړیږي. ځکه د نبی علیہ السلام په دور کې څومره بادشاہان راغلي دي د نبی علیہ السلام نه بعد ابتداء هغه ټول مجتهدین
او حق دا بادشاہي حق هغه علماء تري مجتهدين تري کلا حاکم او مجتهد اجتهاد کی حق تو رسیږي دو ثواب او که مجتهد په اجتهاد کې خطا شي بیا وته هم یو ثواب دی نو غیر مجتهد بعد مجتهد تابعداري کې که مجتهد حق ته رسیدلی دو ثواب د دم دی کې یو که حق ته نه دی رسیدلی خطا شي بیا هم دی مجتهد ته اجر ملاويږي او د مجتهد د تابعداري حکم الله پاک کړی دی نبی عليه السلام کړی دی دا شو زمونږ استاد د مسلې مختصرا او دلایل د نبی علیہ السلام د حدیثونو د قران کریم د آیاتونو 15 آیاتونه بقایا به ان شاء الله بیا د امت مسلم اجماع او اتفاق چې کوم دلایل دي هغه بیا وایو ځکه زمونږ استاد اصول قران سنت اجماع او قیاس نو مجتهد کې اجتهاد کې غیر مجتهد تقلید کې فدی دلیل اول قران نه دین دلیل د نبی علیہ السلام د حدیثونو دریم د امت مسلم اجماع اتفاق داغین بعد به ان شاء الله مخکې مسله بیا وایو الله پاک دې تاسو په خپل عقیده او په خپل مذهبي حنفي باندې استقامت سره د عافیت نصیب کړي